بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیم جابر خان تورخیل او تاسو ګورئ درسمن میډیا. نن چې زموږ کوم میلمه دی هغه دی طالب علم انعام الله شاه طیبي. زه دوی ته مولانا ولې نه وایم، طالب علم ورته ولې وایم، دې خبره به انشاءالله وروسته موږ په انټرویو کې کوم. او کوم چې مشهور دی په چوټه خطیب باندې، د دې ټولو باره کې ورسره انشاءالله موږ سوالونه کوو. نو دې ته خوش آمدید وایو دلته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. تاسو ډیره مننه چې تاسو مونږ فقیر ته دوره موقع راکړه. الله دې همیشه د پاره تاسو خوشاله آباد ګل گلزار لري. امین. جزاک الله خیرا. تاسو چونکې اوس ما طالب علم ځکه یاد کو چې تاسو د څلورمې درجې طالب علم یې، او دلته لقب چې کوم مشهور په خلکو کې هغه هم په چوټه خطیب سره، نو دې نه مطلب دا دی چې تاسو مخکې نه دا خطابت شروع کړی دی او الله تعالی درته په دې قبولیت درکړی. نو خطابت مو کله او څنګه شروع کړی دی؟ خطابت جی دا زما د وړوکوالي نه یو شوق و، او تک د ماشوموالي نه ډېر زیات ماشوم وم چې د خطابت سره مې مینه وه. ما به خپلې لوبې هم داسې انداز کې کولې چې د بیان یو موقع مې جوړه کړه خپله ځان ته وړوکی ماشوم وم، او دې سره مې مینه وه. بس الله هغه کوم یو انسان کوم شي طلب کوي نو الله ورته هغه شی ورکوي. بس دا د الله رب العزت انعام کرم و چې الله رب العزت دا یو ملکه راته راکړه. ماشاءالله. نو تاسو چونکې اکثر د میډیا استعمال هم سناسه کوئ، ستاسو بیانونه هم چې کوم شیر کیږي هغه معلومیږي دا چې تاسو د جماعت شاه توحید و سنت یو رکن یا د هغې یو منبر یا د هغې سره مینه لرونکی. نو چونکې په دې وخت کې مذهبي ډېر زیات جماعتونه دي، خو تاسو د هغې انتخاب څنګه کړی دی؟ د هغې وجې دا دی چې جماعت اشاعت التوحید والسنت، اشاعت التوحید والسنت یو نوم نه واضحه ده چې خورول د توحید او د سنت د الله رب العزت وحدانیت دا د خلکو په زړونو کې هغه راشي، او د خلکو دا عقیده جوړه شي چې د الله نه سوا بل حاجت روا، بل مشکل کشا او بل ابدان نشته. او سنت وسره نوم وسره ورستو سنت ته د نبی علیہ السلام خسته طریقې، خوندوري طریقې چې هغه په عالم کې عام شي د دې نوم د وجې نه. او بل دا چې اشاعت التوحید و سنت کې داسې عالمان دي چې هغه حق پرستی، خپل هم حق پرستی او دا رنګ نور حق پرست خلک خو دې وجې نه مو د اشاعت انتخاب کړی دی. څنګه تا خپل هم ویلل چې ستا د بچپن نه خطابت سره شوق او په هغې کې الله تعالی څه ناڅه قبولیت درکو. چونکې زموږ د مدارس چې کوم نظام دی، یو خو دا دی چې علما کرام کله فراغت وشي نو لازمي خبره د جوماتونو ته لاړ شي، جمعې خطبات وي، دیګر ډېر زیات پروګرامونه هغې کې خطابت کیږي. خو طالب علمانو دا اکثر شوق وي چې په طالب علمۍ کې خطابت وکړمه، او ډېر طلبا دا وي چې نه یاره دا زما لپاره نقصان جوړ نه شي. نو ته د دې مراحلو نه چونکې تېر شوی او روان هم یې، نو څه هغې ته پیغام ورکوي؟ هغه طلبا ورونو ته دا پیغام ورکوم کوم طالبان چې دا خطابت فن ورته ښه نه ښکاري، د هغې کله چې دا ورته ښه نه ښکاري نو بیا د دې هغه اثر هم داسې مرتب کېږي، ځکه چې دی ورسره مینه نه نو کله چې دا فارغه شي او عالمان شي نو بیا په منبر باندې عالم وي، منبر باندې رپېږي، بیا بیان نشي کولی، بیا ورته څوک چې دی مخاطبین چې کومي هغه پوهیولی نه شي. دی وجې نه خطابت فن سره خامخا ټچ کېدل طالب العلمۍ دور نه دا لازم دي. خو دا هم نه ده چې خطابت فن سره ټچ شوي نو بیا ورسره نور دغه ته توجه مو ورکوه، خپل لکه داسې انداز باندې کول پکار دي چې زمونږ سبقونه پې خراب نشي. چونکې ستاسو مخکیني تاسو خپله یو پیره دا ذکر کړی چې اول نعتخواني کوله بیا خطابت سره شروع کړو. نو کوم نعت چې په دې وخت کې تاسو ویل غواړئ، کوم تاسو مخکې نعتونه ویلي، یو څو اشعار؟ بسم الله ټول جهان به پرېږدمه قرآن د پرېښودو نه دی، ټول جهان به پرېږدمه قرآن د پرېښودو نه دی، ځان به پې قربان کړمه ایمان د پرېښودو نه دی، ځان به پې قربان کړمه ایمان د پرېښودو نه دی. کلک په طاقتونو کې طاقت دی دا ایمان زما،
کلک په طاقتونو کې طاقت دی د ایمان زما خوښ دی د هر څیز نه هم د دې کتاب بیان زما هر وخت په هر ځای کې دی هر چاته د اعلان زما هر وخت په هر ځای کې دی هر چاته د اعلان زما خوند په دنیا کې په هیڅ شان د ختمېدو نه دی ځان به پې قربان کړم قرآن د پرېښودو نه دی ځان به پې قربان کړم قرآن د پرېښودو نه دی ماشاءالله تاسو څنګه ماشاءالله ډېر ښکلی اواز د قرآن په تاسو فضیلت کې نظم ویلو نو دغسې خطابت کې ستاسو د هر خطیب یو خپله خوښه موضوع هم وي نو ستاسو کوم موضوع خوښوي د هغې موضوع باره کې یو 2 منټه دلته خبره وشي زما چې کومه خوښه موضوع ده چې هغې کې یو د ختم نبوت ختم نبوت دا معنا دا مطلب چې د نبي علیه السلام مبارک نبی علیه السلام صلی الله علیه وسلم باندې د نبوت سلسله ختمه شوې ده یو خو د پښتو د اردو معنا ده چې منقطع او ختم د ختم نبوت معنا دا د تکمیل نبوت چې دا نبوت په نبی علیه السلام باندې ختم شوی دی مکمل شوی دی پوره شوی دی نبی علیه السلام په خپله باندې ویلي چې زه د نبوت د ماړۍ آخري خښته یم زما په راتګ باندې د نبوت ماړۍ هغه مکمل شوې ده او نبی علیه السلام وایي ارسلت الى الخلق کافة ارسلت الى الخلق کافة وختم بي النبيون نبی علیہ السلام وایي زه د ټول عالم د پاره رالیږلی شوی یما د ټول مخلوق د پاره رالیږلی شوی یما وختم بي النبیون او په ما باندې د انبیاو د راتلو سلسله ختمه شوې ده انه لا نبی بعدي یقینا زمانه رستو بل پیغمبر راتلو والا نشتا او که زمانه رستو بل پیغمبر راځي داوګیری به پیدا کېږي یو به وایي چې زه نبي یما بل به وایي زه نبي یما نبي علیه السلام وایي یا ساتئ کائنات والو یا ساتئ نبي علیه السلام وایي انه سیکون فی امتی 30 کذابون كلهم يزعم انه نبي وانا خاتم النبيين لا نبي بعدي داسې خلک به پیدا کېږي چې ځان ته به نبي وایي خو نبي علیه السلام وایي زه آخري نبي یما زما نه وروسته بل پیغمبر نشته ان الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي یقینا رسالت او نبوت په ما باندې ختم شوی دی لہذا زمانه رستو نبل رسول شتا او نبل نبی شتا که زمانه رستو بل نبی وی لو کان بعدی نبی لکان عمر که زمانه رستو بل پیغمبر وی نو عمر بوي خو زمانه رستو د نبوت سلسله بالکل ختمه شوی ده ماشاءالله الله تعالی دې تاسو ته جزای خیر درکړي او ستاسو ته د مزید نورې کامیابیانې هم نصیب کړي چونکې تاسو نن د درس امن د میډیا میلمانې وئ نو خپل طرف نه د درس امن میډیا کتونکو ته څه پیغام ورکول غواړئ درس امن خو نوم داسې دی د نوم نه واضحه ده چې د امن درس دنیا ته د امن درس او د امن پیغام ورکوي نو خپلو خوږو وروڼو ته دا پیغام ورکوم چې خپل منځ کې رونه شئ د الله بندگانو الله رب العزت پیغام د انما المؤمنون اخوه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغام د المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده مسلمان ویلی ما چاته دی رونه شي او په خپل میز کې جنگ جګړې دا ختم کړي نبی علیہ السلام وی مسلمان هغه کس نشي کېدی چې داغه د لاس د ضرر نه د جبې د ضرر نه بل مسلمان محفوظ نه وي د الله بندگانو خپل میز کې رونه شي محبت او ورورولي پیدا کوي آپس کې چې کم اختلافات دا ټول ختم کوي او د الله په دین باندې واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا د الله رسي مضبوط یا سره ونیوي د الله پر رسي باندې منګولې ولګوي د دنیا هم کامیابی ده او د آخرت هم کامیابی ده نوجوانان ورونو که کامیابی غواړي نو یاد ساتئ نشته کامیابی بغیر د دې لارې نه بله نو ولې برابر نه د قرآن حدیث په تله
چې خوږ د پیغمبر نه درته کار دی د غیر دینو بیا تش لکه توتي وایي امتي امتي سلام. جزاک الله خیر، ډیره مننه. جزاکم الله.